درېمه اهمه مسله چې ده زمونږ په دې وخت کې مشهوره ده د اختر په ورځ باندې هغه نیمګړې روژه نیسي سهار به څه نه خورې چې کله قرباني وشي نو د هغې غوښه به وخورې او دغه وخته پورې دې ته روژه وایي د شریعت په اصطلاح کې روژه دې ته وایي چې کله سحر صبح صادق وشي دغه وخت نه ته خوراک بند کې د ماښام د غروب د وخته پورې به ته خوراک څښاک جما نه کوې دې ته ویل کېږي روژه زمونږ د شریعت په اصطلاح کې دې ته امساک وایي ځان د خوراک نه منع کول د سنن بیهقي روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دا واذا کان الاضحى لم یاکل شیئا حتى يرجع کله به چې د غټ اختر وزوه نبی علیه الصلاۃ والسلام به د سحر نه څه نه خوړل اختر مونځ له به رالو د اختر مونځ به یې وکړو اذا رجع کله چې به کور ته واپس شو اکل من کبد اضحیته د خپل قربانې کبد جگر چې وته ویلېږي موږ تاسو ته کلیجی وایو کلیجې نه به ابتدا کوله کلیجی به اوله خوړه نو که یو سړی د سنتو تابعداري کوي د نبی علیہ السلام اتباع کوي ادم بدی باندې عمل وکړي سار نه د خوراک نه کوي چې کله قرباني وکړي د هغې کلیجې دې پخه کې هغه دې وخوري د سنتو دا استحباب په نیت باندې اجر به ورته ملو شي نو دې ته امساک ویل کېږي دې ته روژه نه ویل کېږي درېمه اهمه مسله یو ملګري تپوس کړو چې کله انسان د قربانۍ څاروی واخلي او د دې په تنونو کې پی وي پی نو دې پی ورسره څوک خپل استعمال کې راوستي شو که نه څه به کوو ورسره